أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ډیر قدرمن عزتمن مشران علاقې نوجوانانو ټولو کمیټې غړي کارکنان او دلته موجوده ټول حاضرین علماء کرام مونږ مشران او مزولي کشران السلام علیکم. زه کوشش کوم چې ډېرې لږې خبرې وکړم خو خپلې تجربې په بنیاد چې څومره زه معاملاتو نه خبر یم هغه په بنیاد نو زه دا غواړم چې دا ډېر عقلمند جذبې والا اخلاص والا مشران خاص کر نوجوانان چې دو ذهن کې زنه زنه خبرې کینی فټ شي الله تعالی دا وکړي چې موږ ته دوله وصل وکړي چې زه خپله خبره تاسو ته صحیح منو کې کمونیکیټ کوم درته وښیم او تاسو دماغ کې خبره منئ یا نه منئ خو څه په پوه شئ. ټولو نه اول خبره خو بار بار وشوه چې دا کنوینشن یا دا تحریک چې کوم ده دا د مایوسیو نه مو د حکومت نه کردونه د حکومت نه انصافۍ نه د ټولو ډپارټمنټو ظلم وجه نه هغه انجام دا وي چې دا شی تحریک راجامه کړي دا شی نوجوانان هر څه نه دغه شي تر مخکې شي څېره داسې نه ده. زه ټوټل غیر سیاسي خبرې به کوم. د تحریک غیر سیاسي ده ما مخکې شوق ویلو مو خپلو ملګرو ته وویل چې تاسو یو سیاسي اتحاد جوړ کړئ یو غیر سیاسي اتحاد جوړ کړئ. که سیاسي اتحاد نه وي د غیر سیاسي اتحاد کې د مختلفو کمیټې ملګري راجمع شئ باقاعده میاشتې کې 2 میاشتو کې یو میټینګ کوئ هغه میټینګ کې د کار وړه 2-3 خبرې رانسئ دا اوږده تقریرونه هغه ځینې خبرې ته فایده نه وي هغه مه ورته ټچ کوئ. زه تاسو ته 2-3 خبرې کوم. اول خبره ده الحمدلله ثم الحمدلله موږ ټول تاسو مسلمان یو. د مسلمان په حیثیت اسلام مو باندې ډېر حقونه ډېر فرایض ډېر واجبات ډېر طریقې موږ ته اسلام ښیي که موږ تاسو د اسلام هغه طریقې روانې وي موږ عملي ژوند کې طریقي ژوند کې تربیتي یا نور مسلو ژوند کې هغه باندې عمل کولو کوشش وکړو یا ما اسلامي خبرو نه رهنمایي واخیسته نو زه یقین ډېر کوم نه په خپلو مانځو کې بعض نفاق وي نه به دا پرټۍ والا بلو پرټۍ والا خبرې وي نه به دا ګوند دا ګوند خبرې وي نه به یو قوم بل قوم یا تپې بلې تپې دا خبرې به نه وي. نو کوشش دا کوئ خپل کور کې خپل کلي کې خپل تنظیم کې ټولو نه اول اسلام په باره کې د اسلام افکارو د اسلام اسکارو په باره کې ذکر کوئ. دویم نمبر خبره ده چې موږ تاسو الحمدلله پښتانه یو او بیا قبایل یو. قبایلي روایات او پښتو کې هم موږ تاسو باندې ذمه دارۍ راغلي دي. موږ تاسو ته خپلې ذمه دارۍ معلومې که موږ پښتو صحیح معنو کې راونیسو رښتیا او پښتو راونیسو ایماندارۍ سره ضمیر سره راونیسو موږ بیا تاسو نیمې مسالې بلکې نیمو نه زیاتې مسالې حل. درېیمه خبره زه قسم درته وکړم که ما ته یو سړي د دغه پروګرام دعوت نه ده راکړی بلکې ځینې مو ښو ملګرو مو ته دا ویلو چې ته مه راځه خو زه چې څومره دغه کنوینشن ته دغه تحریک ته دغې یووالي اتفاق او محرمۍ ازارې آغاز دپاره چې کوم دا نوجوانانو دا همت کړې ده
دې ته زه څومره خوشحال یم زه قسم درته وکړم چې زما زړه زما دماغ او رای مطابق بل سړی به د دوره نه وي خوشحال ځکه چې د هغه وجوهات دي وجوهات مختصرې خبرې کوم ډیټیل ډېرې خبرې وجوهاتو د ټول نه غوټه وجه دا ده چې 1947 نه پاکستان جوړ ده 2002 پورې نه لوور کورم سره انصاف شوی ده نه سنټر کورم سره انصاف شوی ده موږ د آبادۍ په لحاظ سره 40% د اپر کورم حصار سي 40% د سنټر کورم او 20% د لوور کورم خو ما چې کله 2002 کې زه یې شوم بجټ تیر و هغه سټډي ما وکړه هغه نه مخکې موږ سنیانو ته 25% نه زیاتې فنډونه نه دي میلو 25% فنډونو کې سکیمونو کې زموږ کې کوم غربت ویلي انتهایی پسمانده کمونه دي د هغو سکیمونه د هغو مشرانو بیا په نورو کمونو خرڅ کوي لکه والي ډي پي کې به لیکلی تصویر لیچرځای کې تندي کې سکول وي خو چې کله وګوري سکول به بل ځای ته جوړي کوټ کې سکول که سړی ګوري بل ځای ته به جوړي دا خرید و فروخت اوس نه ده دا بېانصافۍ اوس نه دي دا 1947 نه شروع دي 2003 نه زه تاسو ته هر سړي ته چیلنج کوم هر سړي ته مختلف ډپارټمنټس ته لاړ شئ 2003 نه 2013 پورې لاس ورځې مې نیو که د شیاو یا پرګورم یا د اینی سینتیس یما حلقې نه یوه روپۍ زیاته وي زه د اوس ممبرۍ ناستې پوره ځکه اول جوړولې سره مو حکومت سره طریقې کار ورک آوټ کړو مو حکومت ته وویلو چې څومره پی ډي پي سکیمونه چې تقسیمیږي ټول لاین ډپارټمنټس پولیټیکل هغه وخت کې پولیټیکل او ایمني شیا او سني او سینیټر شیا او سني دا به کینی دا به په انصاف تقسیموي که چیرې ایمني یا سینیټر په منټ کار نه کولو خپل پردي دی کولو ته دا حق شته اډولې کې ما جوړوي پر کېم کې جوړ کې ستنه تاسو سره کوم ایمني سینیټر دیم او کوم ځمون دا سره مو په خلی نه ویلو تاسو علم کې زدا اضافه واستل وړم سلاس کولای مینه توپ کې مو نو ځان د سکول جوړ کړل یو سکیم نو مو ځان د هسپتال جوړ کړل نو مو کور ته وانه کړی نو مو چې ته یو څومره یو سکیم خاص کړه نو مو څومره نو کاری خاص کړی کچيري نن دغه میدان کې دا خلکو کې چې چیلنج کوم تاسو کور مې کې وکړه په ما باندې مو پلور باندې سیاست نه مخکې نه دوی پر شوی واره په کرپشن ثابت کو یا سکیمونو کې کرپشن کړه یا نوکرۍ کې کړه یا پولیټیکل سره کړه یا بلنکیسي سره زه بیا تاسو په مخ کې 100 کروڑ روپۍ جرمنه اسمبلی نه استفاده کوم دا ډېر غټ پیشکش ده ډېر غټو پښتنو په مخ کې ډېر غټو سیرانو په مخ کې دې علاوه امام ممبرۍ کې سني ټول عمر چې جنګ ګټلو په میز یې پیاولو ټول عمر امام ممبرۍ کې زه کله نه راغلم ما خلکو ته وویلو چې نه به لنچر ویشتل زده نه به توپاک زده ما چې کوم منصب ده زه ګارنټۍ درکوم چې په میز به اوس مو شی نه پړوي او الحمدلله ثم الحمدلله مو څومره معاملات مشکلات تیر شو مریدات وشوي لوډونه باندې شو لوی تکلیف مو باندې مختلف قسم راوړو خو مو 2003 نه د خپل شیاګونو په میز نه یو دین علاوه مو اسلام خبر وکړه مو نوجوانانو د دغه پروګرام خبر وکړه زه ډېر خوشاله یم اگر چې ځنه خلکو
جذبې نه خپل معلوماتو نه ډېر مخکې لوړو خبرې وکړي. قرآن کی صورت حجرات کی اللہ تعالیٰ فرمائی وَإِذَا جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ذکر تاسو چوک خبره راوړي یو فاسق یو فاجر سړی نه تاسو ول تحقیق کوئ خبره ور ما کوي. قرآن کې الله تعالی فرمایي چې تاسو بیا هغې خبرې په واجب یې داسې خبره وکړئ داسې کار به وکړئ چې بیا پښیمان وئ. دا مسؤل وګورو نو تاسو مهرباني وکړئ ADP حوالې سره 2002 پورې لویه انصافي شوې ده 2013 پورې بیا 3,000 انصافي نه شوي که چا ثابته کړه اوس تاسو ته مولد استعفا کوم 2013 نه اوسه پورې د مخکنۍ بېانصافۍ په 3 ګونه زیاته بېانصافي وشوه 3 ګونه زیاته بېانصافي وشوه. د هغه څه وجوهات دي؟ د هغه مین وجوهات زموږ د قوم مشران کرته درته خودغرض